بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو له شو خبرې کوم. لیکن د مولانا فضل الرحمن صاحب کم حقیقت ته چې موږ وکتو هغه په خپل باندې صحیح سړی نه دی. نواز شریف چې دی هغه مولانا فضل الرحمن صاحب ته ووایي چې ته د بېنظیر خلاف فتوا ورکړه چې د ښځې حکمراني چې ده دا حرامه ده. نو د نواز شریف په وینا باندې مولانا فضل الرحمن صاحب فتوا ورکړه چې د ښځې حکمراني دا بالکل حرامه ده او ناروا ده. دې نه پس بیا د عمران خان په اقتدار کې راغی. نو د عمران خان دپاره ډېر د دم دغه کړي ډېر فرمایشونه کړي چې ما په حکومت کې واخلي، لیکن عمران خان چې دی نو هغه د بلیک میل کولو نه انکار وکړو. نن مولانا صاحب چې دی هغه ته ښه غوړه عهده میلاو شوه، کوم زوی چې دی مواصلات وزیر شو، ځکه په دې کې خو ډېره زیاته چې دی وانه کېږي او مواصلات دا ښه غوړ وزیر دی، نو غوړ وزارت دی، نو مواصلات وزیر شو زوی. د مولانا صاحب نه صافي تپوس کوي او ته وایي چې عمران خان چې دی توشخانه کیس کې چې دی گرفتار شوی دی، دې کې به گرفتاریږي. هغه وایي توشخانه کیس خو معمولي کیس دی، وایي غټ کیس دا دی، وایي دی خو د ریاست مدینه خبره کوي، دی خو د ریاست مدینه خبره کوي. بیا پکې سترګې مو واړئ، وایي ریاست مدینه. معلومه دا شوه چې دی وایي چې د ریاست مدینه خبره کوي او په خپله دا انټرویو تاسو ټول عوام وګورئ چې دی په هغې کې دا خبره کوي چې ریاست مدینه خبره کول دا هم غټ جرم دی. نو معلومه دا شوه د دین سره د اسلام سره هېڅ تعلق نشتی، صرف د خپل اقتدار سره تعلق دی. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله چې دغه انعام الله مولا او دغه راسب او پیل مولا چې په خپل مدرسه کې خو ته په امتحان کې پیل شوی او راسب شوی، او دغه پیل خلک او دغه راسب خلک به چې کوم دی راځي او دا به زموږ په علماو باندې رد کوي او دا به چې کوم دی دروغ وایي. ستا خو حیثیت دغه دی چې ټک نه نه خبر الف ته الف ته لوړ وې او جیم ته چې کوم دی جګ وې. ستا خو دغه حقیقت دی چې د ټک نه نه خبر په امتحان کې پیل شوی، په پیلو کې د اول نمبر پوزیشن اخیستی دی، او ستا په شان دغه راسب مولیان او دغه پیل مولیان به راځي بیا به زمونږ په علماو باندې رد کوي. حالان کې په سوات کې ستا د مدرسې دی استاذ نه، که تا د سبق ویلی او که نه ویلی خو ستا د مدرسې استاذ دی، د هغې نه یو ملګری انټرویو اخلي او هغه ستا استاذ چې کوم دی کوم خبرې کوي، نو تا د استاذانو نافرمانی او د دغه استاذانو نه ته عاق شوی او بیا راځې ته په علماو باندې رد کوي. نو زه د دغه پیل مولا د دغه راسم مولا او د دغه نالایق مولا یو څو اعتراضون جواب طرف ته راځم. اول نمبر دا اعتراض دا کړی دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د بېنظیري په وخت کې د نواز شریف په حکم سره دا فتوا ورکړه چې د ښځو حکومت حرام دی، دا ورته نواز شریف ویله او ده دا فتوا ورکړه. نو زه یم لعنت الله علی الکاذبین، که چرې دا خبره حقیقت وي چې دا د نواز شریف په حکم سره فتوا ورکړې ده چې د ښځو حکومت حرام دی، نو ته به داسې یو ټوس هغه ثبوت راوړی چې بالکل په هغې کې به اګتې بګتې نه یو حقیقت به راوړی چې نواز شریف ده ته وویله چې ته فتوا ورکړه چې د ښځو حکومت حرام دی او بیا د هغه فتوا ورکړه، دا ټول ثبوتونه به پکې راوړی، اګتې بګتې به نه وي. نمبر دو، تا دا اعتراض وکړو چې دا خو په هر حکومت کې هغه ځان شاملول غواړي، تر دې چې عمران خان ته هم دا پیشکشې کړي دي خو عمران خان هغه نه دي منلي، نو ځکه دا د عمران خان خلاف راوتلو. نو بیا ویم که چېرې ته ځان ته یو عالم وي او مسلمان وي او دا پټکې تا په رښتیا باندې په سر کړی وي او دا ګیره دې په رښتیا باندې پرېښودې وي، نو بیا د هغې خبرې ثبوت راوړه چې د عمران خان ته پیشکش کړی دی او هغه نه دی منلی، نو موږ به ستا خبر ومنو. که داسې نه وي نو دغه ګیره او دا پټکې مه بدناموه. نمبر 3، ده دا اعتراض کړی دی د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی هغه وزیر مواصلات دی او هغه ته یو غوړه عهده میلاو شوې ده او په دې کې خو وانې هم ډېرې کېږي، نو ځکه اوس مولانا صاحب هغه د ګرانۍ خلاف احتجاج نه کوي. نو ستا د خبرې مقصد دا شو چې مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه زوی په دې کې وانه کړل او وانې به کوي. نو زه وایم که په تا کې غیرت دی او ستا یا په مشران کې غیرت دی، نو هغوی دې راشي په ده باندې غلا ثابته کړي که نه، د دې حقیقت دې دنیا ته وړاندې کړي که نه، خو صرف په الزامونو او په خلکو پسې چې کوم دی په دروغو تړلو باندې کار نه کوي چې صرف دروغ وتړه او الزام ولګوه.
ستا په خلکو باندې کرپشن او غلا ثابت شوي نو تاسو چې پادشاه باندې به دا ثابتېږي. او بل لا په اخر کې دا خبره کوي وای یو صحابي د مولانا فضل الرحمن صاحب نه تپوس کو چې تاسو به عمران خان په توشخانه کیس کې گرفتار وای. نا ورته چې نه د دین لوی او غټ جرم داده او غټ کیس داده چې هغه د ریاست مدینه خبره کوي. نو دا وای دیو د ریاست مدینه د نوم خلاف دي. نزیم لعنت الله علی الکاذبین. مونږ د ریاست مدینه د نوم خلاف نه یو، خو د ریاست مدینه په نوم باندې د قوم په نارینه او زنانو کې په حاشي خورول، دغه خلک چې کم دی هغه د علماو دشمنان جوړول، د پټکو سره او د ګیرو سره دشمنی کول، د جماعتونو او مدرسو سره دشمنی کول او په هغې باندې حمله کول. مونږ د دې خلاف یو. علماو ته سهار و ماښام کنځلې کول، د علماو چې کم دی تصویران رانول، مونږ د دې خلاف یو. نو د مداریانو په شان کې سړی یو څه وایي او کوي بل څه، نو مونږ د هغې خلاف یو. نو دا خو وایي د ریاست مدینه نوم اخلي، د ریاست مدینه نوم، خو کارونه ټول د ریاست مدینه نه خلاف دي. هغه دنیا ته چې کوم د ښکاره دي، نو مونږ د دغه خلاف یو. مونږ د دې خلاف نه یو چې دا د ریاست مدینه نوم اخلي، په دې باندې مونږ خفه یو. نو دلته دې منافقت کړی دی، دروغ دی ویلي، خو چې څوک فیل او څوک راسبي او چې څوک د الف او د با نه خبر نه، هغه به خامخا چې کوم دی دغه دروغ هم وایي، الزامونه هم لګوي او په څه طریقه باندې به علما بدناموي. نو زه تا دغه مشوره در کومه چې بیا داسې دروغ وي او علما بدنامي، نو پټکې مه په سر وه او دې مخ ته چې کوم دی بوجۍ اچوه، جاګیر دې نه ښکاري، نو بیا چې څه کوې نو هغه کوه. نو الله رب عزت دې زمونږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.